أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. سورة البقرة 23 نمبر آیات کریمه. مخکې آیاتونو کې د الله د یووالي بیانو، اوس په دې آیات کریمه کې الله تبارک و تعالی صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کوي چې پیغمبر علیہ السلام حق پیغمبر دی. که څوک پکې شک کوي هغه خلکو له چیلنج ورکول شي چې زه تاسو هم دغسې یو صورت راوړئ په شان د دې قرآن. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، که چېرته تاسو په شک کې مما د هغې کتاب نه نزلنا چې نازل کړی دی مونږه علی عبدنا په خپل بنده باندې. بنده نه مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسراتکو کې روړې بسورة یو سورت لره من مثله په مثل د دې قرآن، د دې قرآن په شان یو سورت تاسو هم راوړئ. کوم سورت؟ هر سورت چې راوړئ د هر یو سورت په شان. قرآن شریف کې چې څومره سورتونه دي د کوم سورت مثل چې راوړلی شي راوړئ چې فصاحت او بلاغت کې د دې قرآن په شان وي. په عربو کې لس قبیلې وي مکه مکرمه کې، او دا مضمون قرآن کریم کې بار بار بیان شوی، مکه کې هم مدینه کې هم، او دې ته اعجاز د قرآن عظیم الشان وایي چې قرآن معجز کتاب دی، د دې مقابله څوک نشي کولی. د دې په شان کتاب څوک نشي جوړولی، د دې په شان سورتونه څوک نشي جوړولی. نو عربو په عربی کې ښه مضبوطو، په تمامه دنیا کې د مکی عربي مشهوره وه، په شعر شاعرۍ کې ډېر مخکې روانو، فصاحت بلاغت کې مخکې روانو. لیکن قرآن کریم داسې عظیم کتاب دی چې دې ته د هغوی هغه عربي هم نشي رسېدلی. په فصاحت او بلاغت کې هغوی هم د دې نه عاجزه شوي دي او مقابله نه ده کړې. نو الله ورته دا خطاب بار بار فرمایلی دی. رستو براشي سورة القصص کې فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين. تاسو یو کتاب راوړئ او دغسې سورة الاسراء کې براشي قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا انسانان سکه چې دا انسانان ځان سره جنات مرایوزه کی ملګری کی او د دې قرآن پشان کتاب جوړول اوغواړي الله فرمایي لا یاتون بمثله نشی راولل اگر کو باز د بازو سره امدادو کی عرب لس قبیله وی د په شریک باندې وی ولس سورتون راوړی کنه سورۃ هود کی براش ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات لس سورتون راوړی په مثل د دې قرآن مفتریات چې هغه جوړ کړی شوی وي چې تاسو یې جوړ ودعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين نو دا چیلن ورکړی شوی دوی ته بار بار په شریک باندې لس سورتون راوړی ټول جمع شه مقابله ونکړی شو یو سورت راوړی دا په شریک باندې یو سورت راوړی لکه دلته چې څنګه ذکر یو سورت عمران لري شو وې دا یواز نه دا سره پیریان ملګری کې او ټول انسانان او پیریان راجم شه او د دې په شان یو کتاب خوراوله نو نه شي راولل د دې قرآن مقابله د قیامت د ورځې پورې څوک نشي کولی نو دا د قرآن اعجاز دی او دا قرآن کریم یو معجزه ده داسې معجزه ده چې د دې د قرآن شریفو د سورتونو په شان یو ورکوټه وانته کې سورت هم څوک نشي جوړولی دا د الله کلام دی دا د بنده خبرې نه دي ودعوا شهداءکم روغواړی خپل مددګاران شهدا نه مراد مدد کون کی دلته کې امداد کون کی رفیق رفقا ابن کثیر رحمه الله فرمای امام مجاهد رحمه الله هم فرمای چې تاسو خپل حاکمان او د خپل جبه فصیح او بلیغ خلق د امداد د پاره راو بلې شهداءکم خپل مددګاران من دون الله سوا د الله تعالی ان کنتم صادقین که تاسو په خپل دعوه کې رښتینی یې دعوه د دوی سوا د دوی دعوه دا وی دا قرآن د ځان جوړ شوی دی وی دا قرآن شریفو دی پیغمبر د ځان جوړ کړی پیغمبر خو ورته نه وي نو کو دغه خبره کې تاسو رښتینی یې نو تاسو هم دغه سزا نه جوړ کې کنه دا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا زورنا رټنا دویتا کدا کارم اونکو تاسو خو به کوشش کوئ خو کو چرته دا کارم اونکو سکار یعنی داسې یو صورت جوړ نکو ولن تفعلوا جوړول نشه فاتقوا النار التي ذان بچ کې د هغه اورنا وقودها الناس والحجاره وقود چې خشاک هذا هغه اور دا نار نه دی دا مؤنث دی مؤنث سماعی دی ته وي او مؤنث سماعی ته وای چې د عربو نه اوریدي شي هغه کې ظاهري علامات د تانیث د مؤنث نه وي نو دا ها ضمیر د مؤنث د نار تراجی خشاک وقود خشاک ته وای وقودها خشاک دغه اور الناس انسانان دی والحجاره او کانی دی انسانانو نکم انسانان مراد دی او د کانو نکم کانی مراد دی انسانانو نه مراد کافران دی مشرکان دی چې د دنیا نه په حالت د کفر او شرک کې تللی وي نو دا د جهنم خشاک دی او کانو نه مراد امام رازی رحمه الله فرمایلی دی کانو نه مراد د ګوګل کانی دی
غندک چې وته اردو کې وای. او دا ډېر مفسرین لیکلي دي چې مراد د دې نه ابن کثیر رحمه الله هم را نقل کړي او د صحابو نه دا مضمون را نقل دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما، او دغه سي امام سدی رحمه الله را نقل کړي چې په جهنم کې به تور د ګوګلو کانی وي، تور تک تور. دې کانی کې دا خاصیت دی چې د څنګه تیلی ورته کې بس لمبي شروع اور دې تیز اور جوړي. نو د گرمایش د زیاتولو لپاره الله تعالی په دغه کې غندک د ګوګل دا کانی پیدا کړی چې دې کافر لا سزا ملوشي، زیاته سزا ملوشي. او امام مجاهد رحمه الله فرمایي، امام مجاهد رحمه الله دا تابعی دی، دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما شاگرد. نو د دې او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما رئیس المفسرین. قرآن شریف کې دا ډېر لوی مهارت حاصلو. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دفع فقہ کې فقاهت مسائل کې وته ډېر مهارت حاصلو. او ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته په قرآن کې د قرآن په تفسیر کې زیات مهارت حاصل. نو دا امام مجاهد رحمه الله دا ابن عباس رضی الله تعالی عنهما شاگرد دی. نو چې صحابي لیدلی وي هغه ته تابعی وای، ایمان یې وروړي، مسلمان وي او صحابي سره ملاقات شوی وي هغه ته تابعی وای. او چې پیغمبر علی السلام لیدلی په خپل جون کې په یی خبان په خوب کې نه په یی ملاقات وسره شوی مؤمن وي، په ایمان په دنیا تلوي هغه ته صحابي وای. نو امام مجاهد رحمه الله نا ډیر تفسیر زې په دې باندې نقل ناغي دا معنی کړی دا چې دا د ګوګل کانی دا ډیر بدبودار وي، دا ډیر بدبوئی د دې ډیر زیات وي. نو دې وجنا په دغه جهنم کې بدا کانی د بدبوئی د زیاتولو د پاره وي. قرآن شریف کې براشي انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. دا بسورة الانبیاء کې راځي. دی کافرو ته الله فرمایي چې تاسو او چې دا تاسو ول عبادت کو ما سوا د الله نه، دا به د جهنم خشا کی. حسب جهنم، تاسو د جهنم خشا کی. نو اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، سورة الجن. واما القاسطون اجب انصاف خلق دی، بے انصافا کافران دی، نو دا به د جهنم خشاک وي. نو انسانان خودغش او کانی کم کانی. نو یو تفسیر خودغه تیر شو چې مراد د دینه د ګوګل کانی دی، او یو بل تفسیر هم بعض علماء کړی دی هغه دا د آیات کریمه راغست دی انکم وما تعبدون من دون الله، تاسو او چې هغه تاسو ول عبادت کړی دی. نو عبادت خلقو د کانو کړو کړه، په کانو باندې تصویران جوړ کړو، شکلونه جوړ کړو، او هغه ته به سجدي لګولې، بوتان چې ورته وای، اسنام ورته وای. نو مراد به د کانو نه دغه کان دی چې هغه نه خلقو بوتان جوړ کړو، شکلونه به جوړ کړو، او عبادتونه ورله کول هغه ته خدایان وي. نو ځکه الله متفرمای انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. نو دا دیم تفسیر هم راغلی چې دا بوتان دا به جهنم ته ورغورځول شي. دې د پاره چې دې بت پرستو ته بوایي چې تاسو د دوی عبادت کو، او تاسو به وی دا به زمون سفارش کوي، لکه دویشتمه سپاره کې براش چې مونږه خو د دوی عبادت دې لپاره کوو چې دوی مونږ الله ته نږدې کړي، الا ليقربونا الى الله زلفا.
دې د پاره ول عبادت کوو چې دوی به مونږ الله ته نږدې کوي او دا به زمونږ سفارش کوي نو الله به هغه بوتان جهنم ته ورغزار کی چې ګورې دوی ځان نشي بچ کولی تاسو به څه بچ کی او تاسو به څه سفارش وکړي نو کان نو مراد دو قسم تفسیر راغلی یو تفسیر چې دغه کانی چې هغه اور زیاتی او د اور گرمایش او په جهنم کې بدبوئی جوړي او دغه تفسیر قوی تفسیر دی او راجح هم دی ډیر مفسرین دغه نقل دی ځکه کلما خبت زدناهم سعیرا سورۃ الاسراء کې براش چې هر کله دا اور په کمیشي نو موږ به زیات کو نورم نو زیاتوالی به په دغه کانو سره کیږي چې کانی به ورچول شي او جهنم لمبه به زیاتول شي اعدت للکافرین دا جهنم تیار شوی دی یو ډله داغي ته معتزله وای جهنم نشته دی او جنت هم نشته دی دا به بیا پیدا کیږي اوس نشته دی او یو زمونږ اهل سنت والجماعت دی مونږ وایو جهنم هم شته دی جهنم او جنت هم شته دی موجود دی اوس شته دی په هغه دلایلو کې یو دلیل دا دی زمونږه اعدت تیار کړی شوی دی اوس هم تیار دی الله دا جهنم پیدا کړی دی تیار کړی دی یو دلیل داش دویم دلیل حدیث مبارک کې راځي د جنت او د دوزخ یو بل سره جګړه رااله بحث مباحثه رااله جنت وی ما کې با ما ته بداسي خلق راځي نیکان خلق بوي عاجزان خلق بوي د الله تابعدار خلق بوي اخلاق والا خلق بوي جهنم وی ما ته متکبرین خلق راځي کافران برازي مشرکان برازي نو هغه حدیث مبارک دویم دلیل شو چې جنت او دوزخ شته د داغي او بل سره بحث مباحثه شوی دریم دلیل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي جهنم د الله تعالی نه اجازت وغوښتو چې ز سا اخلم نو یو ځل صاحب گرمه کې اخلي یو ځل په یخنه کې نو په جهنم کې یخ عذابونه مشته دي او ګرم عذابونه هم مشته دي نو په وړي کې چې کوم سا اخلي صرف سا واخلي دا غیر معمولی غوند گرمایش دنیا تراشي دا په دنیا کې چې دا ګرمي د ډېر سخته ګرمي راشي دا هغه د جهنم هغه سا غستل دا هر کال دا سا اخلي او بيخني دا کله زیات شي ډیر زیات شي نو دا په یخنه کې د یخنه غسا واخري دا دویم دلیل شي دریم دلیل سلورم دلیل یو ځل نبی علیہ السلام جمعات کی تشریف فرماو صحابه کرام هم ناستو او ناګانا یو درزو شو رسول الله مبارک فرمایل تاسو دا درز ووریدو صحابه وی او دا الله رسول مونږ وورید وی پته درته لګی چې دا د سشي आवाजو وی نه دا الله رسول مونږ ته پته نه لګی چې دا د س आवाज نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل او یا کال مخ کې جهنم ته یو کانی ورغورځول شوی اگر روانو نن هغه د جهنم ویخته ورسیدو دا درز هغه وکړو نو دا بل دلیل شو او ابن کثیر رحمه الله یو بل دلیل هم ذکر کړی دی او رضی نور تندر اونیو سورج گرهن چې ورته وي نور تندر اونیو
نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه موقع باندې مونږ وکړو مونږ وکړو او یې فرمایل چې ملګرو ما جهنم ولید د معراج په شپه باندې نبی علیہ السلام د معراج واقع صحابو ته بیان کړه وی چې ما جهنم هم ولید جنتونه مې هم ولیدل دا احادیث مبارکه دا تواتر سره مونږ ته رسیدلې دي متواتر احادیث دي متواتر احادیث هغه احادیث دي چې په هر زمانه کې د غنو راویانو نه را نقل شوي وي او داسې راویان چې د هغوی په کذب باندې څوک جمع کېدل نشي څوک نشي ویل چې دوی دروغ ویلي څوک دعوه د هغوی د کذب او د دروغو نشي کولی داسې راویانو نه دا حدیث را نقل وي نو دا متواتر احادیث مبارکه نو دا 15 احادیث 15 دلائل داش او یو دغه آیات کریمه اعدت للکافرین شپږ دلائل دلته کې ابن کثیر رحمه الله را نقل کړي او فرمایلی دي معتزله چې انکار کوي دا د جهالت د وجه نه ناپوه دي جهالت دی وسره علم وسره نشته دي څه خبر نه دي نو ځکه وایي چې جنت او جهنم نشته اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی دا د کافرانو لپاره وبشر الذین آمنوا او زیر ورکا مؤمنانو له خوشخبری ورکا مؤمنانو لره وعملوا الصالحات چې عمل کړی د نیکه ان لهم بشکشتد دوی لپاره جنات جنتنا تجری چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې داغین نهرونه ذهن له خبر راشي چې را جنت بدا سے بروي او د لاندې بتنه نیرونه بیګي نو دې بس پیدا وي امام قرطبي رحمه الله فرمایي من تحت اشجار الانهار لاندې دونو داغینه بنهرونه اونه چې ولاړ وي نو داسې پزمکه نیر روان وي خلک وي دونه لاندې او نیر روان وي دونه لاندې ناستومه نو دونه د جرلو د لاندې خصوص نه کینی که دا غسانګو د لاندې ناس نو دغه سیلاندې بنهرونه روان یا د بنگلو دا غینا خلک ویزه د پلانی بنگلې د چت د لاندې ناسیم دغه چت لاندې بنیر بهیږي او حدیث مبارک کې راځي د جنت نهرونه دا به د دنیا د نهرونو په شان نه چې دا سکند به کنيستي وي دی وکند نه وي کنيستي ناشنا کار بدای چې دا به د جنت د زمکه د پاس روان وي خوريږي بنه دی به داسې زیب وطنی کنستی شوی چې ګنې پاغي کې بدانې روان دا به د زمکه د پاس روان وي خوريږي بنه دا دغه نهرونو صفت ده کلما رزقو شپږشتمه سپاره کې داغي ذکر دی چې څلور قسمه نهرونه به وي سورته محمد کې براش چې یو نهر د اوبو یو د شاتو یو د شرابو او یو د پایو څلور قسمه نهرونه به وي هغه خوان رنگ کې به هیڅ فرق نه راځي نو شراب شات اوبو او په کلما رزقو منها من ثمرات هر کله چې میوه ورکړي شي د جنتیانو ته د میوه د جنت نه رزقا د خوراک د پاره قالوا وای بدا جنتیان هذا الذي دا هغه رزق دی هغه میوه دی رزقنا چې راکړي شي مونږ ته من قبل مخکې دنیا کې کېله به دوی وویني د کېلې رنگ او شکل دا به د دنیا د کېلو په شان وي او سیب مړه انار او داسې نورې میوې نو دوی به چې دا خو مغه د دنیا غدي جوړ نو دا به د دنیا د میوو په شان په خوند کې نه وي صرف شکل او رنگ کې به دې په شان وي نو مزه او خوند به جدا وي او مزیدار به وي دا ولی به د دنیا د میوو په شان شکل وي ځکه چې بیا به دوی پیژنې نه کنه چې میوه وي نو دوی به چې نه دا د خوراک سیز دی او کدا بل څه سیز دی او دوی چرته لیدلې نه وي
پیجنې نه او شک بیا به شک وي چې دا خوراک والا دی اسکاک والا دی کس شي دی نو دی وجه نه د دنیا د میوه په شان به شکل او رنگ وي او خوان مزه کې به جدا وي مزیدار به و اوتو به متشابهه و اوتو وتموایها و اوتو وای و اوتو به او راتک بوشي دوی ته په دغه میوه متشابهن هم شکل یا هم رنگ ولهم فيها اشتد جنتیانو د پاره په جنت کې ازواج بیبیان مطهره پاکه حدیث مبارک کې راځي چې دا بیبیان به پاکي وي د حیض نه د نفاس نه او د سماتینا او دغه سي د پوزي چې کوم دغه د دې ارشینه و پاکي بیبیان وي وهم فيها خالدون او دا جنتیان په دې جنت کې همیشه همیشه وي نو جنتیان سره به خپل بیبیان په جنت کې وي دا به د جنت سرداران وي او دا به پاکي وي دیم پاکواله رستو براشي سورلسمه سپارک چې جنتیان د دوی زړونه به پاک شي زړونه کې به حسد کینه بغض دا به پکې نه وي د دین به پاک وي نو بیبیان به د ظاهری او باطینی پاکی بوله الله ورک او ټول جنتیانو ته به دا پاکی ملاويږي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا او کو چرته تاسو په شک کې د هغه کتابنا چې نازل کړی دی مونږه علی عبدنا بخبل بنده باندې فاتو بسورۃ من مثله راتګو کې تاسو په یو سورۃ په مثل د قرآن ودو شهداءکم او بل خپل مددګاران من دون الله سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین کتا سرشتنیه فخپل دعوه کې فإن لم تفعلوا نون ساکن رستو چې لام راشي دا نون نه ویل کیږي فإن لم بوته نه وای فإن لم را او لام چې راځي نو بیا بدانون پکې نه ویل کیږي فإن لم تفعلوا کچرتاونو کتا صداکار ولن تفعلوا اسکل نشی کولی فاتقوا النار التي پس او یریگی ده هغی اورنا ازان بچ که ده هغی اورنا وقودها الناس والحجارتو چی خشاک داغی انسانان او کانی دی اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی د پاره د کافرانو وبشر الذين امنوا او زیر ورکا خوشخبری ورکا هغه کسانو لا چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات وعمل کړی دي د نیکه ان لهم بشکشتدوی د پاره جنات جنتنا تجری من تحتها الانهار چې بهیږي لاندې داغینا نهرونه کلما رزقو هر کلام چې ورکړي شي دوی ته منها د جنتنا من ثمرة د میونا رزقا د خوراک د پاره قالوا وای بدا جنتیان هذا الذي دا هغه رزق دی هغه میوه دی رزقنا من قبل چراکړي شي مونږ ته مخکې واتو به متشابها راتک بوکړي شدوی ته پدغه میوه روبرلی شدوی ته میوه متشابهن هم شکل هم رنگ ولهم فیها اوشتد د دوی د پارا پدې جنت کې ازواج بیبیان مطهره پاکي وهم فیها خالدون او دوی با پدغه جنت کې همیشه وي صدق الله العظیم